کدا شو پدې پکچر کې پدې نقشه کې او دې کې دا د مشته خاندان سره تعلق ساتي او د دې چې درېمه کمیسه چې دا هغه د ابډومن یا د لاندې خېټې کمیسه چې دا د دې ټول نظامونه چې دي تقریبا هغه په دې لاندې حصه کې پراته دي ناروې په حالت کې کنټرول کوو ناروا عموما د دې په اوبو کې او اډلټ او بالغ چې هغه په هوا کې د دې انسیکټ بیهیویر دا د دې عادت کې دا خبره شامله ده چې دا د ورځې په اړه کوي چیچن دا د ورځې کوي او د دې پیک ټایم چې دی دا سره په دې ټول یو کې د چیچن پوټنشل چې دی ډېر زیات دی. فضل مهرباني زما نوم ډاکټر فضل عارف دی دلته LHW کوارډینیټر کار کوم ډسټرکټ سوات کې او ډینګي فوکل پرسن هم یم. نننی ټریننګ زموږ په اصل کې د اویرنس او د ډینګي سرویلنس په باره کې دی چې موږ د ټول لینډ ډپارټمنټ کم کسان چې دي دا موږ راوغوښتي دي کم دغه نامینیټډ سټاف چې دی د ډینګي دپاره هغه TMA دي WSSC دي سیول ډیفنس ټول لینډ ډپارټمنټ هغه موږ دلته راوغوښتي دي د هغو سټاف او دا موږ په ډینګي سرویلنس باندې ټرین کوو چېرې کوم روان وخت چې دی کیدای شي میبي زموږ سره ډینګي که لار وای یا سم زموږ سره یي په هر یو کونسلس کې د هغې د لاسه موږ دوی ټرین کوو پراپرلی چېرې هغوی په دې اکټیویټي باندې کار شروع کړي او مخکې ته فردر انشاءالله موږ ته د ډینګي یا پیشنټس یا زموږ سره څه چانسز د هغې رانشي. کم کسان راغلي کم ډپارټمنټ والا شرکت کړی دی؟ په دې کې زموږ سره د لینډ ډپارټمنټ TMA دی سیول ډیفنس دی WSSC دی او نور کوم لینډ ډپارټمنټ چې د ایجوکیشن هغه ټول زموږ سره راغلي دي او په دې کې زموږ سره ناست دي. زما نوم ډاکټر فضل مولا دی زه اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ میګاور سره تعلق ساتم. دې وخت کې په ډینګي چې کوم پروګرام د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د لاندې په دې ولودیه سکول کې کوم شو دا یو ډېر اهمه مرحله ده او په دې حواله چې ټمپریچر تقریبا زیاتېدو والا دی او چې کله هم ټمپریچر د 22 ډګري سنټیګریډ 25 ډګري سنټیګریډ ته اوچتېږي نو د ډینګي ماشي حمله چې ده مطلب لہذا په دې مرحله عوام ایډوکیټ کول د مختلف ډپارټمنټ خلک ایډوکیټ کول دا زما خیال دی چې د ذهني نظامي یو ډېر اهم سټپ دی او زما خیال دی چې انشاءالله داسې کولو سره به انشاءالله عوامو له پکې کم کردار کول پکار دی. عوامو دپاره غټه خبره اهمه خبره دا ده چې یو د صفایي خاص خیال وساتي او خصوصا هغه لوښي چې په کوم کې مطلب دی اوبه جمع کېږي چې هغه یا ګملې شوې کور کې نور لوښي شو یا د اوبو ټینکۍ شوې چې هغه مطلب دغه نه د اوبو نه هغه پاکې کړی شي هغه کور کړی چې ماشي رانشي او په دې کې هګۍ وانه شي هغې ته